هغه دا وی چې دا سلیم الرحمن صاحب کیسونه نه دي کړي دا مونږ کړي زه دا تاسو کوم دا کسان نه چې یا خو تاسو ډیر زیات بیوقوفه او یا تاسو په سیاست ته پوهیږئ او یا چې څنګه ستاسو مشران دروغجن او غلو هغه شانتي کې تاسو یې نن زمونږ دلته کې یو هفته مخکې چې مونږ ته پته لګي چې دا روانې هفتې له زمونږ پیپ راځي نو مونږ یو هفته مخکې اعلان وکړو چې یاره مونږ به دغه ځای کې افتتاح کوو دا څنګه 15 کاله د اډوایزر د وزیر اعظم د بجلۍ او د سوی ګیس پاتې شوی 15 کاله پاتې شوی چې هغه پیپ نه شو خورولی سلیم الرحمن ته یې پرېښودو دا دې نه بله بېوقفي وه خو دروغ وي د قوم سره ټولې د دروغو وعدې کړې وي روزانه به افتتاحګانې کولې ما به خلکو ته وی چې جعلي افتتاحګانې په هغې باندې به په ما پسې دوی کارکونانو چغې والي وی ډاکټر صاحب په خپله جعلي الیکشن ګټلی نو ما ورته څنګه جعلي ګټلی ما خو ستاسو د امیر مقام نه ګټلی او تاسو په الله یقین وکړئ په 9000 لیډ مو د شکست ورکړی په هغه ټایم باندې نو دا څنګه جعلي وما جعلي افتتاحګانې به یې کولې روزانه به افتتاح کوله نه چا ګیس لیدلو نه چا کنیکشن لیدلو نه چا پیپ لیدلو نه چا کودایي لیدلې وه نه چا ډیمانډ نوټس لیدلو تاسو لیدلو خو دروغ وي د هغه دروغ انجام دا و چې الله پاک ولې داسې په ذلت شکست ورکړو نو مې ځان له کېښودی امیر مقام خو د سوات عوامو ته 2 ځله خپل مقام وښو چې ستا مقام چې دی هغه د عوام نمایندګي نه ده ستا عوام د هغې غلو سره دی کوم چې په انګلینډ کې اوس ناست دی په دروغه باندې په جعلي میډیکل سرټیفیکیټ باندې هغه تللی دی په انګلینډ کې د یوې هفتې دپاره تللی و د اوسه پورې هلته کې غل ناست دی ستا مقام هغه ځای کې دی ته هلته لاړ شه د هغه سره کښېنه ستا د عوام خدمت ته نه شي کولی دروغجن سړی به څنګه عوام خدمت کوي دونه دروغ ویل او ما به چغې والې چې دا سړی جعلي افتتاحګانې کوي او تاسو ټول ته پته وه د ورځې به د هغه 100 افتتاحګانې وي خو ما خو د هغه چاته چا د ډیمانډ نوټس یا که فرض که ده ورکړی دی ده دا کارونه کړی نو مونږ ته ولې پاتې کېده زموږ په پی کې 6 کې په هره هفته کې 2 او 1 افتتاح د سوی ګیس کېږي نو زما یقین دی چې که فرض که ده کړی نو مونږ ته خو به دا پاتې نه و دا خو بیا دروغ و مونږ به خلکو ته کنیکشن او مونږ به خلکو ته پیپونه نه خورول نو دوستانو ما ته نه ده پکار چې د سړي خلاف خبره وکړمه چې هغه زما خیال دی په 2 الیکشنو کې په 15 سیټو باندې ولا عوام شکست ورکړی دی تاسو عوام ولا ورکړی نو پرون چاته ما یو سوشل میډیا باندې کتو وی چې یاره هغه عمران خان چې هغه چا راویستی دی او یا د سوات هغه نمایندګان چې په مونږ باندې چا مسلط کړي دي نو په تا باندې خو دې عوامو مسلط کړي دي دې عوامو ووټ ورکړی دی او ستا په هغه ټایم کې پته وه خلکو ته چې تو دلته الیکشن نه شي ګټلی ما ته یو ځای کې چا ووي هغه ایم صاحب زموږ سره ایم دی صالح صاحب د الیکشن د 4 میاشتې مخکې ما ته وي هغه په هغه ټایم باندې ایم پی او زموږ سره د مانسیرې نه او ما سره په سپیکر چیمبر کې ناست و ما ته یې وي هغه د مسلم لیگ ایم پی او ما ته یې وي چې را روان چیف منسټر چې دی هغه خو امیر مقام دی ما ورته وي په دې باندې کم از کم تا ایم پی اګان په دې خبره ګواه دي ما ورته د هغه سره حلقه نشته د کوم ځای نه به چیف منسټر کوي چې یو سړی حلقه نه ما ته یې وویل چې الیکشن به کوي ما ورته الیکشن کوي به خو د ټولو نه به یو بوداترین شکست بخوري او هغه شکست یې وخوړو او هغه ایم صاحب سالم احمد صاحب د مانسیرې هغه په دې خبره باندې ګواه دی زموږ د نیشنل اسمبلی سپیکر صاحب چې په هغه ټایم باندې د صوبایي اسمبلی سپیکر صاحب هغه په دې خبره ګواه دی